د صحتمند ژوند لپاره فرفسا او صفا ماحول ډیر ضروری وي ولې نن سبا ونو بوټو او شینکې کمیدو سلسله روانه ده او ډیر داسې کم سیلګریز ځایونه پاتې دي چېرته چې صفا ماحول صفا اوبه او قدرتي نظارې موجود دي. په دغه سیلګریز مقاماتو کې د مردان تحصیل روستم کې د پشتنګي چشمه هم ده چې ورته د مردان صوابه نوخار او نورو نږدې سیمو خلک د سیل لپاره راځي او دغه قدرتي شینکي او ابشارونو نه خوندونه پشتنګي ته د چکر په غرض راغلي سیلګرو سنو پښتونخوا ته صدارنګ ویلي دي. دا زه مونږ ویډیوګانو کې کتلی و پښتنګي نو ډېر ښکلی ځای لګېدو. نن زه راغلی یم نو ډېر ښکلی راباندې ولګېدو. بل شینکې پکې ډېر دی او اوبې ډېرې ښایسته دي. نو چې کم نه دي راغلي هغه خلکه یو پېره دلته ویزټ وکړي هسې راشي چکر و. نور بس د دې ځای خلکو ته دا خواست چې صفایي له خیال وساتي. ځای ډېر ښایسته دی. دا ځای خو زموږ دومره لکه زیات خوښ شو چې اوس هم واپسې تلو ته لکه کابو نه کېږي که نه، ځکه چې دلته کې زموږ هغه د شپې هغه پروګرام نشته. که چېرې هغه وی نو یقین وکړه لکه دا ځای د شپې ته د پاتې کېدو قابل دی. لکه ډېر ښایسته ځای دی، ډېر پرسکون ماحول دی. دلته خو ډېر ښکلي ابشارونه دي او مزیداره انجویمنټ ځای دی. تاسو هم راشئ ویزټ وکئ پوه شوئ او مزه واخلئ او ډېر انجویمنټ به وکئ. ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت ته مردان او خواوشا سیمو کې موجود د قدرتي ښکلا نه ډک ځایونو په لور هم پاملرنه پکار ده. دې نه علاوه داسې ځایونو ته د سړکونو په شمول نور سهولتونه ورکول هم د وخت مهم ضرورت دی چې د لرې پرتو سیمو سیلګري هم د دې علاقو د قدرتي ښکلا نه خوندونه واخلي. سنو پښتونخوا لپاره د تحصیل روستم پیرسایي پشتنګي نه ارشد علي خان.